جنتیان چې کله جنت ته داخل شي الله به ورته قسم قسم نعمتونه ورکړي. د هر جنتی په کور کې به څلور ولې به څلور، یو د شاتو او یو د سوچو پیو آلو او یو د خوږو اعلی مزیدار یخ اوبو او یو د شرابو. او د جنت شراب دا به نه نشه پیدا کوي نه به سردردی پیدا کوي، ابه داسې مشروبي لکه د لذت دپاره خلک چې د انګورو د اوبس کې جوس کې. او خدای کم از کم د یو جنتی به دوو یا ښځې خدای به طاقت ورکړي جنتی له، او بیبیانې به یې څونه خشتئ. حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی خوبصورت انتها بی داسې خشته بی چې د دې په نلي کې دننه کم مغز د بار نه بښکاري، او چې اوبه سکینه به یې په دې ګړګړو کې بار نه ښکاري، شفاف بی لکه بعضې د تسبو دانې مزیدارې وي نو تسبو هغه تار پکې د بار نه مښکاري. خوراک به څنګه دی به په کټ کې ملاستي او چې کم شي ته زړو شي هغه خوراک به ورته خولې له راکوشي. انزل پکې نشته چې دا خیرن دی یا سپری پې شوی د انزل غواړي، د دې ضرورت پکې نشته. سخاوالی پکې نشته چې دا ګنې سخا میوه ده، چې کومه میوه روشو کوي فوراً به د هغې په ځای بله میوه زرغونه شي. جامې به څنګه د انارو د بوټو په شان بوټي به څه به د انارو دننه او پکې دانې وي او څه به د جامو بوټي د جامو شکل به د انار وي چې دی هغه انار رامات کی او ماتې کی جوړه به د ریخم وروځي. وا بیچی جنت کې لوږه نشته تنده نشته، بیا د اوبه خلک ولسکي دا ډوډۍ ولې خوري، دا به د خوند دپاره لکه باید سړی موړي او بیا هم خوراک خوري او تندی نی او څوک شربت ورکړي تږي نی او د خوند دپاره اسکي. او جامې به هم خیرنېږي نه، لکه اوس هم بعضې خلکو جامې خیرنه نی خو هسې د خوند دپاره جامې اچوي. دې ښځو ته نه ګوري چې ودونه یې څو جوړی جامې جوړی، چې د پردي کلي کې واده شپږو جوړی دی جوړی نو خیرنېږي نه. وایي دا یو مې د اومې ده او دا یو مې د میلمنو ده او دا یو مې د خپې ارتې ده او دا بله د خپې تنګې ده. ټول مال ښځو خوړه خفه کېږي. د سړي خپل وادي یو جوړه ځان نه جوړه کړي او د ښځې به چې د پردي قام کې وادي هم بله پنځلس جوړې جوړی. ما تپوس وکړم دا ولې؟ زما یو ماشومه لور څو جوړې مې بچې را دومره جوړې څه کې یو کاپي ده که نه؟ ما ته بابا دا یو چې واغوندم نو سار له بیا دا ناغوندم خلک ګوي چې دا خو یې پرونه چولې ده. مطلع یو لیش دی په دې پوهېږي. د ښځو دا یو عادت دی. او بیا چې ډوډۍ ورته کېږي نو هغه قیمتي جوړه به او روجې په لمن کې یا په لوپټه کې واچوي پیو شرموي زما رونو. نو دا مې دې پورې وی چې جامې خیرنېږي نه خلک یې اچوي. ولې اچوي؟ دې دپاره چې ودرېږه خلک مې دا دویمه جوړه وویني دا درېیمه مې وویني لکه دا د ښځو عادت دی. نو جنت کې به هم جامې خیرنېږي نه د خوند دپاره به یې خلک اچوي. حضور پاک نه صحابه یو ځل تپوس وکړه وایي د دنیا په دې ولو کې خو دننه خټه مې او کاڼي م پکې، د جنت په ولو کې خټه کاڼي شته وی یو خټه به مشک او زعفراني او کاڼي به زمرد هیرې لال جواهراتي. دا به د جنت په ولو کې دننه وی دوړه پکې شته وی یو دوړه م پکې شته خو هغه دوړه هغه خوره به زعفراني. نور پکې نشته او رڼا به جنت کې نور نشته او شپه پکې نشته همیشه به روځي. غم پکې نشته تکلیف نشته یو بل سره بغض حسد نشته. ټول به داسې لکه د انسان یوړه او چې څه پکې غواړي ملاویږي. ولهم فیها ما تشتهي انفسهم ولکم فیها ما تدعون. څه غواړي وړه کې د څه تېرېږي هغه به ملاویږي. نو زمونږ طالبان خصوصا د افغانستان بعضې ملکو علاقو او زمونږ د پاکستان د بعضې قبایلی علاقو طالبان هغوی د نسوارو بلد دي. وی جنت کې به نسوار ملاویږي که نه؟ برغی پکې شته د نسوارو د ټکولو که نه؟ یا هغه ټکېدو والا سټکي والا مشین یو ځل اخبار لیکلي په چارسده کې دروازې 15 منه نسوار خرڅېږي. ما د چا هغه اخبار د طنز نه وښو وی تاسو کلي کې خو 15 منه خرڅېږي. مې بنوالو نه هم تپوس وکړه هغوی پکې لاچي او بادام اچوي.
لاچی او بادام په سوټو او شرمول نسوار په سوټه ده. مانه طالبان تپوس کوي او تا اکثر هم خپکیږي ما تاسو کې هم بازي بای نسوار خشه نه دی. نو طالبانو یې دم د سره نشته د نسوارو چې راته وخی چې مونږ په خدای د نسوارو نه واړی مې ما سره داسې دم دی چې هغه دم د استعمال کس بیا به نسوار نه کوي. بیا څه شی دی مې د چرګې سوټي ته ګوره کنه دغه شی دی خولې نه چې وتو کې دغه شی ته جوړ شو دغه سوټه سړي په خوله کې پرتی خدای هم د نسوارو نه واړه که څوک یې کوي. په دې ژبه مونږ څوک یادو جواب نه الله. درود شریف د چا پې وایو رسول الله مبارک او د قرآن تلاوت پې کوو که نه کوو نو دې کې ګنده چې دی غټ دلیل دی. اسراف کې پیسې دې لګي غاښونه حضور پاک وی مسواک مګه چې غاښ دې صفی خوله دې صفی نو ته په نسوارو ګنده کې او بیا بوی هم د خولې نه ځي. اوس شکر دې مخکې رواج ډېر و اوس څه ګزاره کړې ده سوشل سیزونه رالل که نه دې سره دغه شو غټ غټ ډبي به جومات مخې ته به لاول ډبې راویسته نو د سپلای کې به ومنډه د جومات به ما د یو سړي دا نسوار څنګه دي مې دا خو ستا د دلیل نه پته ولګېده ستا نه پته ولګېده چې ښه شی نه دی بیا څنګه مې دا یې سپلای کې ولې ومنډل خو جومات ته د وړو نو که نه نو ښه شی نه شو که نه زما وروڼو نو طالبانو یې نسوار به پکې که نه ځکه لکه چې څه تېرېږي جنت کې میلاویږي نه اخ جنت کې به ګندګي نه نه قڼه شته نه سترګو چخه شته نه لاړه شته او نه پکې دا ګنده څیزونه شته ښه زړه کې به د دې سوال نه راځي ستا زړه کې بعضې څیزونه به تېرېږي نه لکه د یو سړي پلار په دوزخ کې د کافر دی دا زړه کې به دا نه راځي چې دله سپارش وکړي. حضرت ابراهیم علیه السلام پلار دی آزر دی به فرشتې جهنم ته روان کی. ابراهیم علیه السلام به الله ته سوال وکړي الله تا خو ما ته ویلو چې زه به دې نه رسوا کوم او دا خو د ما غټه رسوایي ده چې د ما پلار دوزخ ته غورځېږي. ایو خزي من خزي ابي وی الله به درته وي سر پورته کا سر به پورته کی وی اوس سر ښکته کا نو هغه پلار به خدای پاک د ده د یو څښا حیوان په شکل بدل کی او په ګندګۍ کې لړلې به دی به ترې نفرت وکړي ابراهیم علیه السلام وروسته به شي فرشتې به یې د خپو نه ونیسي په دوزخ کې به یې وغورځوي. دونه نفرت به الله د ابراهیم علیه السلام د آزر نه د پلار نه پیدا کړي چې دی به بیا سوال نه کوي چې خدای جنت ته یې بوځه. نو بعضې څیزونه به د انسان په زړه کې نه تېرېږي لکه د بچي پیدایش چې زما زوی دې وشي دا به د چا په زړه کې نه راځي. پردی ښځې ته کتل پردی ښځې ته نظر کول دا به جنت کې نه راځي. نو وروڼو جنت کې به خدای دې مسلمانانو له او نیکانو له بالخصوص د داسې نعمتونه ورکي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نه غوږ اورېدلي نه په سترګو لیدلي کېږي او نه چا زړه کې تېرېږي. خدای دې زمونږ او ستاسو نصیب دا جنتیان به خدای پاک یو ځای کې راغونډ کړي. الله به دې تپوس وکړي جنتیانو څنګه یې خوشحاله یې که نه او الله خوشحاله وي. زړه کې ارمان ارزو شته نه الله خو چې څه غواړو میلاویږي. او ګورې د جنت ژوند د دې نه اندازه ولګوئ چې جنتي به هر وخت د الله میلمه نو د کور ډوډۍ بل شانتي او د میلمستیا بل شانتي نزلا من غفور الرحیم او میلمستیا بیا د چا د الله نو چې همیشه میلمه او د الله میلمه نو خوراک به څنګه 2 نمبر مسالې جنت کې نشته ښه او نه پکې دا پایو ګډونو اوبو والا پیشتا صفا سیزونه به 1 نمبر دا الله میلمه به جنتیانو پړم سارمان شتا نه الله خو چې څه تېرېږي میلاویږي وی نه یو خوشحالي پاته دی به سوچ کې چې بسي نو رب العالمین به ورته وي چې ښه خو ګوره نو دی به څوک د نور په ممبري او څوک د زمرد او د قسم قسم جواهراتو په کرسو بناستی نو دی به وګوري نو الله به وویني الله به خپل دیدار وکړي. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة الى ربها ناظرة خوشحاله به الله تبکتون کی. وی یو روایت کې 1000 کال دی بلکې او یا زره چې او یا زره کال په جنت کې چا خوشحالي تیره کړي د الله په دیدار کې بدونه خوندي چې د الله د 1 سکند د دیدار د وجه نه ته خوشاله یې شي. الله دې زموږ نصیب. بیا به الله راجمه کې سموده پس بیا به جنتیانو پړم سارمان شته کنه
نه الله بس غستا دیدار پاتے ہو امرات شکر دے ملاویگی نه گور یو خوشحالی بلشتا اللہ غبسی وی خاق وکی دے نو اللہ بوتا پخپل شان لائقہ دا قرآن شریف تلاوت شروع اغی کی بدون خوندی کہ ردین مخ کے سونا خوشحالی پا جنت کے تیرا کردے یہ ربشی تے دون خوان بھئی او چه کور ترازی دا اللہ دا آواز اگر گنج بے پدی غگونو کی پروتی او دا بے تمنی چه خدایا دے خدا خوان با بیا کلم ملاویگی نرونو قرآن شریف خودمون دا حضور پاک پا امت تا پارا نازل دے دا آدم علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام و دا عیسیٰ علیہ السلام دا امت تا پارا خود ندے او نور کتابونو لیکن تلاوت با اللہ پاک ٹولو کئی گورے بے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام داغی امتیان باوری نو که قرآن شریف کی خوان نو دیو نعمت پا حیثیت با اللہ پا خپل ذات پاک لائق شان سر پا جنتیانو ولی تلاوت دو تلاوت تا قرآن شریف حق دی رونو خامخا کوي بعضی مرگری باوی وی ماله قرآن شریف نرازی پا نازره نو سور اخلاص خستا سور طولو یاد دکنا پی جنے سور اخلاص قل ہو چی تاسو اتوائے مانزکیلو لے دالو لے درې ځله چې چا ولوستله رب العالمین د قرآن شریف د پوره ختم ثواب ورکوي لس کرته چې چا ولوسته الله ولا جنت کې محل جوړوي لولی به که نه انشاءالله دا خامخا چې کوم ځای قرآن شریف لوستلی کېږي هغې ځای کې برکت وي په هغه خلکو د الله مخصوص رحمتونه نازلېږي